قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو ټولو ته ډېر سلامونه په دې هیله چې روغ به یې جوړ به یې ښایسته خوشحال او ښکلی نن اختر سره تاسو ټولو ته پروګرام کې هر کله وایم په دې هیله چې بیا هم جوړ اوسئ. نن د دوشنبه ورځ ده او د ډېری خلکو چې دی نو همدا نن دلته په پاکستان کې اختر دی، خو ځینې بیا پکې تېر ورځ هم اختر منځلي دي. ټولو ته بیا هم اختر نیکمرغه اوسي، بختور اوسي او خپل د کورنۍ ترڅنګ ډېر ښایسته او د سوکالۍ فضا کې خپل ژوند ولرئ. دا اختر ډېر زیات ځانګړی وي ځکه چې دا د هغه څه میاشت خاتمه وي یا آخر وي چې د برکتونو میاشت وي او خدای دې وکړي چې ستاسو طاعات عبادتونه قبول شي او د خدای پاک په دربار کې چې تاسو څومره هم نیکې هیلې درلودلې، زکاتونه، خیراتونه او خلکو سره مرستې کړې استې، عبادتونه کړې استې، نو هغه ټول خدای پاک دربار کې قبول او منظور اوسي. دوستانو مسکا صاحب ما او د اختر په لومړۍ ورځ کې تاسو ته ښکلې او ځانګړې خپرونه وړاندې کوو، اختر د ورورولۍ یا د ورورولۍ اختر. نو څرنګه چې مونږ خپله هم وایو چې اختر د ورورولۍ یو بل نوم دی، همدې دپاره مونږ دا پروګرام ځانګړی کړی است. خو یوازې نه یم زه، نن را سره تکړه همکار هم دی په پروګرام کې چې هغه به خپل ځانګړي پیغامونه تاسو ته لري. عدنان ایډین موږ سره نن پروګرام کې دی او ډېر زیات خوشحاله یم چې په لومړی ځل ورسره په پروګرام کې یم. سلامونه او اختر تاسو بختور شي. البته ها ډیره مننه، تhank you ټولو ته، تاسو ته او سره زموږ چې څومره لیدونکي دي، کتونکي دي او سره اوریدونکي دي، ټولو ته د اختر لومړۍ ورځ چې هغه په پاکستان کې د پاکستان نه بهر خو تقریبا پرون اختر شوی و، نو د پاکستان چې څومره هم اوریدونکي دي پاکستان نه بهر چېرته په کوم ځای کې هم زموږ آواز ورته رسي، زموږ دا ټایم د فیسبوک د لارې دی ګوري، هغې ټولو ته د اختر ډېر مبارکي وي او الله دې وکړي چې داسې بختورې او د خوشحالۍ ورځې همیشه دپاره راځي. بې انتها خوشحاله هم یم ځکه چې دې سټوډیو نه مونږ ډېر زیات پروګرامونه کړي دي او زما دپاره هم د خوشحالۍ یو مقام دی چې نن زموږ ډېره تکړه خور مسکا سره چې کوم د مونږ راغلي یو لایو انشاءالله 2 غنټې به زموږ پروګرام وي، په دې کې به ډېر خوندونه اخلو ځکه چې دا ورورولۍ اختر دی او د خلکو کال میسیجز کامنټس کوشش به کوو چې دې ته فیډبیک هم ورکو د دې د میسیجونو. بالکل همداسې ده عدنان، زه خپله هم ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سره یو ځای دا ښکلې خپرونه به سرته رسوو، خو په دې کې مونږ یوازې نه یو، مونږ سره به تاسو یې او ستاسو له برکته به زموږ پروګرام لا غني شي، لا ښایسته شي. ستاسو ښکلې پیغامونه غواړو چې په پروګرام کې مل واوسي. ټلیفون وکړئ، د ټلیفون دپاره شمېره ده 0915241443 او که تاسو افغانستان کې یاست نو هلته نه که تاسو زموږ غږ اورئ په راډیو کې یا هم په فیسبوک پاڼه سنو پښتونخوا کې تاسو ګورئ، نو کولی شي چې همغه ځای نه موږ ته تاسو ټلیفون وکړئ او هغې دپاره 0092 د پاکستان کوډ، بیا هغې وروسته 9152541443 ډایل کړئ او د افغانستان حال را سره شریک کړئ چې هلته افغانستان کې څنګه اختر منځل کېږي، تېره ورځ لومړۍ ورځ څنګه وه، نن دویمه ورځ څنګه ده او دلته تاسو په خپل سیمو کې چې یاستئ خپل کلتورونه را سره شریک کړئ چې اختر کې تاسو څه کارونه کوئ. راځو اول تاسو نه پوښتنه کوم، عدنان تاسو څه کوئ اختر کې؟ لومړۍ ورځ ستاسو څه داسې ځانګړتیاوې؟ مسکا ما پرون هم چې کوم دی ماښام ما چاند را چې کوم پروګرام هغه هم ما وکړو، نو په هغې کې ما ډېرې داسې خبرې او ډېر داسې کیسې اوس مونږ چې کوم هغه ایکسپیرینس تېر شوی دی هغه د ماشومتوب والا د کلي اخترونه، نو زه چې کله مطلب سهار را پاڅېدم نو مطلب اول خوا د شپې مخکې په ماشومتوب کې دا وه چې د شپې به خوب نه راتلو، بیخي شپې به مو وله تېرولې، سبا اختر دی او کپړې دي وغیره. نو اوس خو بس هغه نارملی بس را پاسه صرف هغه یو روټین لږ چینج شي د سحري نه پس او سهار بس مونځ دی، مونځ نه پس راشه خوراک وکړو یا اوده شه او یا بس هغه د کور کارونه کوه. اختر په حقیقت چې دی اختر د ماشومانو اختر و او لکه څنګه چې مونږ به په ماشومتوبه کې وو نو کلي کې به داسې و چې اختر به راغو، مطلب سبا به اختر و، نو مونږ به د چاند رات ته وي ششپې
یعنی خشپه ششپې او ششپې نو په دې کې به بیا چې څومره که زنانو که نه که زمونږ هغه په هغې کې زمونږ فیمیل کزنز وي یا زمونږ نور کزنانو د فیملی والا دا به ټول راټول شو او بیا به م هغه ټایم کې 10-15 روپۍ چې کمې وي نو د هغې ټایم مطابق دا به م راټولې کړي او د شپې مطلب 10 بجې 11 بجې ټایم کې به مونږ په هغې باندې یا حلوا تیاره کا یا به نور داسې نو هغه به پوره شپه مونږ په هغې ګپونه او مزې 12-1-2 بجې پورې وس حقیقت دی چې ډېر پیکه پیکه دی نن سبا ماشومان هم ډېر زیات ایډوانس شول د ماشومانو هم هغه چې مونږ به مونږ به دا هم و لکه څنګه چې اوس نکریزي چې کم دی ماشاءالله تاسو هم په لاسونه لګولي دي او که ځکه چې د فیمیل دا ډېر زیات خواهش وي نو په هغې ټایم کې به دا هوا چې مونږ به هم واړو نو مونږ به هم ورسره لاسونو کې نکریزي ولګول او پوره شپه تاسو هلکان هم او بالکل ټول لاس به و که نه دا کوچنۍ ګوته بالکل ټول لاس به مونږ چې ځکه چې هغه زمونږ چې کوم که زنانې وي نو هغې به وي چې نه که نه تاسو چې مونږ سره اختر کوئ نو دا به لازمي وي نو هسې یو چهل و یو مزې وي نو اوس د اختر او د اختر هغه مزې ماشومانو دپاره اوس هم شته مونږ ووایو که نه چې اختر مزې نشته یا اختر کې یا اختر کې دا ماشومانو دپاره اوس هم هغه مزه سهارې 100 بجې نه پس چې مونځ وشو نو زه ګورم او د ماشومانو هغه اختر دی د ماشومانو هغه مزې دي بالکل همداسې ده ما اوس وغوښتل چې تاسو ته ووایم چې دا مونږ ته احساسېږي یا فکر کوم چې دا عمر سره چې انسان تجربې حاصلوي یا ورو 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 هغه ژوند سختي ستونزې ننګونې او مسؤلیتونه بیا انسان داسې کېږي چې له هر څه څخه لرې کېږي خو تاسو خبره چې اوس مونږ ماشومان ته ګورو ماشومانو کې همغه جذبه شته ده همغه خوښۍ شته خو لږ توپیر راغلی ده هغه په داسې کې چې کله مونږ واړه وو ماشومان ول نو مونږ به خوشحال همدې دپاره کېده چې یو څوک مونږ ته عیدي ورکړي مونږ لاسونو کې هغه وړه وړه جنکۍ چې و بکسې ورته ویل کېږي پرسونه هغې کې به مونږ یو روپو باندې لپسټیک او دا څیزونه میلاوېده چې ډېر زیات خوند کاوه ما به م اخیسته نوکان به نقلي هغه څیزونه به مونږ اچول بیا به مونږ ګرځېدو کور په کور ګرځېدو اوسني ماشومان بس هماغه یو سلام دعا وکړي موبایلونو کې اخته شي نو بیا دا لږ منفي اثرات را بلکې ډېر منفي اثرات راغلی دی ماشومانو په کار هم داسې وي چې ګورئ یو خو زموږ د کور ماحول چې کم دی د مشرانو نه مسکا که موږ سوچ وکړو نو اول په خپله زم که 2 منټه میلاویږي کور کې ناستم نو زه موبایل راوالم ډایرک کور کې خبرې یا زمونږ هغه چې کمې مونږ اوس ماشومانو ته دا نه دي ښیلي چې مونږ به په ماشومتوب کې څنګه اختر کوو یا د هغې سره مونږ ماښام نه یو ناست چې راځئ مونږ ششپې کوو چې مونږ به راټول شو او یو ګیدرینګ به جوړ کړو یو ګپ شپ به جوړ کړو دا مونږ باندې په خپله هم ډېر زیات ډیپینډ کوي خو اني هو بیا هم اختر دی او د اختر مزې دي زموږ ډېر ګلان به هم دا ټایم پروګرام ګوري اوري به نو کال میسیجز ته به هم زو دوی سره به هم خبرې تېرې کوو او دې کې سپیشلی زموږ چې کوم مسافر زموږ دی په بهر ملکونو باندې دي نو هغه دا ټایم ډېر زیات ګوري زموږ پروګرام او دوی ډېر زیات غواړي چې مونږ کال وکړو کامنټس وکړو میسیج وکړو نو کوشش دې کولی شي او چې څوک لایو ګوري نو هغې ته هم دا یو ریکوست چې د لایو شیرینګ هم وکړي په کار هم همداسې د دوستانو تاسو خپل میسجونه پیغامونه د کامنټ له لارې د SMS له لارې لیږلی شئ SMS تاسو ولولئ که امکان وي او دلته نه ټلیفون ته ځکه چې زه نږدې یم زه به ټلیفون واخلم ګورو چې څوک دی او څه وایي د خپل سیمې حال څه وایي او څنګه چې عدنان دا خبره وکړله د مسافرو حال څنګه ده ځکه چې مسافر یوازې ژوند کوي د خپل کورنۍ څخه جلا هغوی ته که څه هم سخته وي خو په ځینې هیوادونو کې به ډېر ځانګړې اختریز ورځې وي هغې بیا هغې نه خوند اخیستی شي په دې هیله چې تاسو چېرته یاستئ همداسې یو ښه شیبې ولرئ ټلیفون به واخلو ګو چې څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خورجانې تو ته د ورور د ما سپیشل اختر مبارکي وایم تراویح روژې المنځونه تلاوتونه مو قبول شه امین څوک او چېرته نه وحید خاموش یم د اتله په خیر راغلی وحید ورور ډېره مننه تاسو د ماشومانو باندې ډېرې ښایسته خبرې وکړلې لکه څنګه مخکې مونږ ماشومان وو خو دغه مونږ چې ماشومان وو خو هغه دومره مینه محبت وو چې ډېرې زیاتې ډالې وي خو د نن سبا ماشومان غریبان دغه پریشانه دي هغه ډالې مالې نشته دي که نه بالکل میرګن به جوړولو د لرګي به یې راغونډ کړلو دا میرګن به یې جوړ کړله دې له به یې د هغه عید په شپې باندې بیا اور ورکولو هغه ډالې ماشومان وو زمونږ ماشوموالي کې خو ډېر مینه محبت و ورورولي وه ډالې ماشومان وو خو نن دا ماشومان پریشانه دي ډالې نشته دي او ډېر کم دي بس ځانو ته ماشومانو ته هم داسې پریشاني راغلې د اخترونو مزه یې دغه هم نشته ده
موږ وایو چې د اختر د ماشومانو غریبانو دغه شان دي موبایلونه نشته دي که نه پریشانه دي خفه دي هغه رقم نشته د ماشومانو بالکل صحیح خبره زمونږ په روغوالي کې ته کوم نمونه و هغه شان دي اوس نشته د دغو ماشومان غریبان هم به دا کورونو ته ناوځي راناوځي بخې هغه ډالې به ګرځېدلې کورونو ته به کور نه به ووتلو بیا به روټۍ ته رغلو روټۍ نه به ووتو بیا به ماښام راتللو کور ته وحید ورور څه وایي چې څه لامل دی څه وجه ده چې هغه رقم اخترونه اوس نشته ده یاره مونږ چې اختر ګورو یو کال نه بل کال د اختر بې خوندي راځي بیا دغه 2025 اختر ده بیا چې درو کاله بعد چې بیا به 2025 اختر ته کوم ته یې دی ته به وایي چې دا ډېر ښایسته اختر و ډېر ښایسته وخت خو بیا به دا وخت ته ښه لګي یو کال نه بل کال ته وخت خرابېږي مننه وحید خانه ډېره مننه دې کوم ډېرې ښکلې خبرې دې هم وکړې خو اصل کې که دلته مونږ یو خبرې ته سوچ وکړو مسکا چې اختر یا د اختر مزې یا د ژوند نه چې کوم خوندونه دي نو که زه دا ووایم دا به غلطه نه وي چې دا په انسان باندې په خپله هم ډېر زیات ډیپینډ کوي او ډېر زیات بالکل زه اوس هم وګورم او بېګره سې زه چې د سوشل میډیا ګورم نو بعضې خلک تړونه کوي خوندونه اخلي او نو بعضې خلک په هغې باندې تنقید کوي مړه دې ته وګوره او دا وګوره څه ضرورت دی څه ضرورت دی د دې څیزونو زه وایم چې ژوند په خپله او بل خبره دا دی چې د بل په ژوند کې چاته انټرفیر نه دی پکار او زه اختر په څه طریقه په څه ډول باندې انجوای کوم د هغې نه په څه ډول مزې اخلم هغه زما خپل کار شخصي کار دی نو که تا خوښه نه ده نو خیر دی هغه ته سکیپ که هغه ویډیو تا له مخې ته راغله تا زما څه ایونټ ګورې نو ته هغه سکیپ که مه ګوره ولې ته په هغې تنقید کې او حقیقت هم دی مونږ که یو خبرې ته سوچ وکړو د ژوند چې مونږ دومره زیات اوس که مونږ دا خبرې کوو که نه دا ژوند مونږ دومره ځان ته ټف کړی دی او د اختر مزې نشته او فلانې ولې نشته هر څه شته خو دې کې صرف او صرف یو خبره دا دی وایي خلک به څه وایي خلک به څه وایي جمله چې ده که نه دومره خرابه جمله ده او تاسو خبره چې د هر انسان ژوند یې سبلی دی د هر انسان خوشحالي یې خراب کړی دی زه خو څه کار کوم زما چې کوم ټولنیز رسنیو کې زه دا ځینې زما اکاونټونه دي که څه هم ډېر په سلو کې یو یا دوه داسې پیدا شي بله زما فالووران ډېر ښه دي خو هغه یو دوه هم چې راشي زه ډایرکټ کامنټ ډیلیټ کوم زما دا عادت دی نه پوهېږم چې دا ښه کار دی یا بد کار دی زه نه غواړم چې زما په پوسټ کې یو منفي نظریه هم پروت واوسي دې نه ماته یو منفي اثرات راځي زه نه غواړم چې تاسو له هم هغه سوچ بیا راځي او که ما داسې وکړو نو بیا به کیدای شي بل ځل بیا زه نشم کولی حقیقت خبره ده مونږ دا ژوند یا مونږ د دې اخترونو نه اوس فار ایگزامپل زمونږ فامیل چې کومې دي په کورونو کې هغې ته هم پکار دی هغې ته پکار دی چې ته ووځو چېرته بهر چکر ووهي ځکه د پوره کال هم دا په کور ناست وي نو مونږ به څه وایي مړه خلک به څه وایي د دې د وجې مونږ خپل لایف د خپل لایف انجوایمنټ چې کوم دی هغه مونږ بالکل په ځای ودرولې دي خو یو خبره هسې یو ورځ ما یو ارټیکل کتو نو هغې یو کس چې هغې ګورې اوسو نو نوم یې ما نه هېر شو نو هغه په بستره پروت و په هاسپیټل کې په بیډ باندې مطلب آخر ټایم نو هغې یو خبره کړې وه وی د داغي ترجمه صدا سوی چې لوگ کیا کहेंगे نو هغه داسې او وی ما دا ټول عمر په دې راتیر کو کنه خلک بسوي خو دا زه دلته پروت ما اخیری مطلب لمحې دي ما سره ما ته خو څه پوری چا سو نه وی خو ما خپل لایف څنګه ودرولې وو د دې له وجې خلک به څه وایي او باور وکړئ چې د دې تاثیر لاندې مور پلار ډېر زیات راځي او همدا لامل وي چې بیا هغه د خپل ماشوم د پرمختګ د خوشحالۍ د هغې رضا مخه نیسي زه نه وایم چې مور پلار دا کار ونه کړي باید ښه او بد کې توپیر پکار دی خو هر څه د خلکو دپاره د خپل اولاد د خوشحالۍ یا د خپل ذاتي ژوند خوشحالۍ تاسې مه اخلئ دا ستاسو ژوند دی یو ځل خدای پاک تاسو ته ورکړی دویم ځل به داسې وخت وي چې بیا تاسو ته دا دنیا نه وي تر لاسه به ابدي دنیا وي هلته هسې هم تاسو داسې هسې لکه اوس مونږ خبره کوو که نه تاسو هم خبره وکړه ما وکړه ماشومتوب کې زمونږ اختر داسې و داسې هغه ټایم تیر شو دا اوس ټایم هم مونږ سره دی دا به مونږ نه تیر شي بیا به ورپسې افسوس کوو میلاویږي به کیدای شي راتلونکي دې نه بدتر وي خدای دې نه کړي دې نه خراب وي بیا به څوک یو بل ته سره ګوري نه څونه به سخته وي نو دوستانو نه غواړو چې ستاسو زړه خفه شي خوشحال خبرې به نن کوو نن د اختر لومړۍ ورځ ده خپله انجوایمنټ وکړئ انجوای به کوو راځئ چې راته کیسه وکړئ نن تاسو څه وکړو
کور کې تاسو څه داسې ځانګړي څیزونه تیاروي؟ ښه زه به خپل د ځان نه شروع کوم که تاسو خوښوي نو بیا به تاسو طرف ته راځو، بیا به خپل اوریدونکو لیدونکو طرف ته راځو. تاسو کامنټ هم کولی شئ، SMS هم کولی شئ. نو مونږ دا عادت دی چې افغانان ټول مونږ سفره یا دسترخوان جوړو او هغې کې زمونږ وچې میوې حتما وي پکې، بیا ورسره کوکیز یا کلچه مونږ ورته وایو هغه بیا ورسره وي. نن مونږ په خپل دسترخوان کې رود هم ایښی و چې افغانستان زما خور راغلی ده، هغه ځان سره راوړی او تر څنګ یې کیک او دغه رقم نور خواږه څیزونه ورسره، بیا چای او ټافي چې مونږ چاکلیټ ورته وایو هغه مونږ حتما په دسترخوان کې ږدو. د دې ډېر زیات خوند وي دوستانو چې کله میلمه راځي د کوټه کې دنده کېږي، کوټه دسترخوان دومره ښایسته جوړ وي نو میلمه خوشحالیږي چې ښه دا میزبان چې دی دا ما دپاره دومره چمتووالی نیولی او دا تاسو حتما کوئ. خیر دی که ډېر څیزونه نه وي لږ لږ څیزونه تاسو کېږدئ خو د مهمان دپاره دغه چمتووالی حتما تاسو ونیسئ، بیا به تاسو ګورئ چې تاسو ته څومره ډېر زیات خوند ورکوي. تاسو بیا څه کوئ؟ مسکا که مونږ خبره وکړو نو زمونږ د کلي که زه درته خبره کوم اوس دا خو خاریه دی چې مونږ دلته راغو نو دلته هغه فارمیلټي بیس چې هغه د هر څه راوړو مټایانې دي فلانې او فلانې دا څیزونه بالکل. خو زمونږ د کلي چې کم یو رواج و اوس هم شته خو ډېر کم شوی دی. زمونږ د کلي چې کم جامع مسجد نو په هغې کې چې سحر وختي مطلب 7 بجې مونځ کېږي یا 7:30 بجې نو زمونږ چې څومره کلي دي دا 1200 کورونه یا ټوله ایریاز داسې نو په هغې کې 7 بجې ټایم کې هر کور کې خوراکونه چې کوم هغه تیار شوي ښه سهار وختي تیار شوي نو چې څنګه مونځ وشي د اختر مبارکۍ شي هلته نو د اختر مبارکۍ نه پس د دې کلي چې څومره هم ځوانان دي بوډاګان دي او ماشومان دي دا راټولیږي یو ګروپ په شان د 10-12 کسان نو بیا دا ټول چې څومره کورونه دي د دې حجرې چې کومې بیټکې هغې دروازې کولاوي وي او بس دا ټول د کورونو باندې راځي او یو کور هم نو حقیقت دی چې د دې نه خو یو دا وشي چې هغه زړونو کې کم نفرتونه وي د خلکو فار ایگزامپل زما او زما پړوسي دی یا زما فلانې کلیوال دی هغې کور له ته لاړې هلته د خوراک وکړه سکاک دې وکړه هغې سره د اختر مبارکي وکړه نو یو خوا دې نه هغه مینه بې انتها به زیاتېدله په دې خلکو کې نو بیا به تقریبا 12-1 بجې پورې دا ټول کلي کې دا خلک راټول شو بیا د کلي منځ کې یو ګراونډ و دې ته به راټول شو هغې نه پس به بیا د پکنیک او د چکرو چې کوم پلانینګ شروع شو که څوک به په سویم ورځ کې بیا به د پکنیک چکر په فرست ډے به مونږ وځو فرست ډے وځو او 3 days دپاره چې کوم د مختلف ایریاز ته بیا نارینه به البته او نارینه ښځې خو حتما په دویم درېیم ورځ کې وځي او ښځو کې هم دا وي چې هلته لوکل چې کم کلي کې وي نو هغه په سیکنډ ډے باندې ښځې بیا یو بل لځي په فرست ډے ځکه چې دا نارینه ډېر زیات رش وي او د هغې وجه نه دې له دقت وي نو بیا په سیکنډ ډے باندې چې کم نارینه وي هغه ټول وځي تقریبا کلي نه او دا فکر کوم دا کلو کې اوس هم وي ځکه چې ما کتلی ده تقریبا لیداسې اوس هم پکې وي ښه خبر ده چې دا کلیوال خلک چې دي دا خپل هغه دودونه رسمونه رواجونه ساتلی دي او همداسې وساتئ بالکل هم د ښاري خلکو د تاثیر لاندې را نه شئ ځکه چې هم تاسو د خپل اصلیت او شناخت نمایندګي کوئ او تاسو یې ژوندی ساتلی نو تاسو زموږ اساسي. یو به ټلیفون واخلو ګور به څوک دی او څه وایي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه ورور اختر دې مبارک شه. خیر مبارک تاسو ته هم ډېر مبارک وي ورورجان مې څوک دی د کم ځای نه یاره چې ما خو د سوات نه کار وکړو تا ته احمدکوټ یو علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده ښه حاجي شریف سره په خوا کې ده او تاسو دا خبرې ما وکړې ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې او ډېر ښکلی پروګرام مو راوړی دی او موږ ورته غوږ ایښی دی مننه. او دا راته ووایه د اختر څه تیاریانې روانې دي څه وکړه څه روان دي څه پلانینګ دی نو زه به تاسو ته ووایم د ماشومان په باره کې خبره کول کې نه جی جی نو ماشومان خو چې زموږ خو چې دغه کې حل موږ بچیان یو دا ماشومان زموږ دا پیسې پرېوا دي او دا چاینه به من کوي او اوس موږ ټکه ټوخېږي او په دې باندې بل ډېره غټه وایمه شوې ده په دې سوات کې دا ورته چاینه به من ډېر د زنانو د خپلې غورځوي او د خلکو کورونو ته اچوي نو ځکه دا وایم که نه چې چارواکي په دې باندې سخته نه سخته ته پوه لګي که نه دا به د مشري دپاره ډېره یو ګټوره خبره ده. بالکل د ښکلې خبره وکړه او مننه دې هم کومه حقیقت دی په دې باندې په پېښور کې هم په ډېر سیټیز کې دفعه 144 هم لګېدلې وه خو هغې علاوه هم خلک هغه کارونه کوي او هوایي فایرینګونه او پټاخې او دا څیزونو دا نافهمي ده ناپوهه ده. ورورجانه تاسو خو سلام صرف د ورور ته دې ورکړو ما ته سلام او اختریز هم دې ونه ویله ستا اختر مبارک شي دا راته ووایه نوم دې څه ده؟ یې خورۍ زما نوم خو برکت دی برکت مې استاد ته مې زما تا ته
ډېر مبارکه او سره خبر څخه دغه په بخښنه غواړم. نه مزاق کوم ټوکه کوم. ډېره مننه کور د ودان وروره چې اړیکه دې ونیوله. ښه چارې ولرې. الله دې خوشحاله ساته او خدای پاک دې د الله جفونه پوره کړه. آمین. خوشحالي آمین سره تاسو. ډېره مننه کور د ودان. خیر اوسئ. ښه چارې ولرې. د ورور څخه له نړۍ مننه کوو چې پروګرام کې برخه واخیسته، خپل نظریه یې شریکه کړه او د حفاظت یا تحفظ هغه موضوعات چې دي هغه هم زه وایم ځانګړې خبره ده. زه خو د دې په حق کې یم. دا پټاخي فایرونه هېڅ اړتیا نه لري. ګورئ افغانستان او پاکستان خلکو ته خو بیخي کول پکار نه دی، ځکه چې دا دوه هیوادونه جنګ ځپلي هیوادونه دي. دلته جنګونه اوس هم دا آرام نه دي، خوندي نه دي، ناامني پکې شته. بیا تاسو دا خپل خوشحالۍ برخه جوړوئ. ولا دا تعجب خبره ده که تاسو خارجي هیوادونو ته یا بهرني هیوادونو ته فکر وکړئ، هلته د یو مرمۍ پوښتنه لري چې څوک کاروي. داسې نه ده چې هر څوک واخلي ټوپک. دلته خو بیخي بې پرواهي ده. هر یو تن ته چې وګوري جیب کې ټوپک او تمانچه او داسې څیزونه ځان سره ګرځوي، نو دا په کار نه دی. دلته هسې هم جنګ جګړه ډېره زیاته ده، نو تاسو خوشحالۍ زیاتوئ، خوښۍ زیاتوئ او څنګه چې عدنان وویلو په پیل کې اتڼونه کوئ، تاسو خپل دودیز چارې او خوشحالۍ چې دی په دودیز انداز کې سرته رسوئ. حقیقت خبره. او د دې د وجې که موږ وګورو که نه، نو موږ چې خپل راتلونکي جنریشن دی هغې ته موږ څه میسج ورکول غواړو. صحیح خبره ده. زه ګورم ماښام موږ ایریات کې پولیس چې کوم دی اپریشن یې کولې، یو کدی کې تختی او بله کې تختی، دا خلکو پسې. نو ما چې کسان کتو ښه ایجوکیټډ و، خو غټ غټ کسانو او دا منډې وهي، ما هسې ما داسې سوچ کوم موږ د ماشومانو یا د نوي راتلونکي جنریشن له څه میسج ورکوو چې په دې پټاخو په دې بارودونو کې څومره خوندونه دي یا مطلب فایدې دي. نو په دې وجه خو موږ دې سایډ ته روان یو. او ته مغربي دنیا وګوره چې هغه څه کوي، هغه په دې ورځ باندې خپل راتلونکي جنریشن له څه میسج ورکوي، څه پیغام ورکوي. بالکل همداسې ده. او تاسو په کار دی چې ښه پیغامونه خپل راتلونکي نسلونو ته او اوسني نسل ته تاسو وړاندې کړئ. خپل خویندو څخه هیله لرم چې راځئ موږ سره نن اړیکه ونیسئ. زموږ خو خویندې څنګه اختر منځلي دي، نکریزې ستاسو کورنۍ کې څوک ښه نکریزې لګولی شي؟ زما په شان بیکاره خو به څوک نه وي، ما ته بیخي سره یو ګل هم نه راځي. خو بیا چې نکریزه لګوم نو د بل چا زړه خورم. زه وایم چې دا ګل به دې خو نه هلته ونه شي، زما لاس به خراب نه شي. دغه ولا ښه ورکوي. دومره زه پرفیکشن غواړم چې شپې زما خور بیچاره اول توش سره یعنی مارکر سره راته ډیزاین جوړ کو، هغې د پاسه بیا راته مهندي ولګوله، وایي چې ته بیا زما زړه خورې. نو داسې څوک دی ما په شان زړه چې خوري د بل چا او خپل ځان هم. او دا چې تاسو ټولو کالي مبارک شي. نن د اختر لومړۍ ورځ ده. تاسو ته زه غواړم چې ښې دعاګانې وکړم، ښې ستاسو ورځ ښایسته کړم. زه به یو څو تاسو اجازه وي که تاسو کامنټونه لوستلی شئ. کامنټونه زه وایم ته تاسو والئ، ما سره ډېر بالکل ښه راځي نه. صحیح شو. ما سره دلته په خیر سکرین لږ اخوا ده، نو موږ به لږ موبایل څخه که ځینې کامنټونه موږ نه پاتې کېږي، دوستانو خفه نه شئ راڅخه. تاج مسعود چې دی هغه راته کامنټ کړی، ماشاءالله لیکلی، ډېره مننه. ورسره شاهد چې دی عید مبارک لیکلی. احسان هم سلامونه ټولو مینوالو ته لیکلی دی او اختر مبارکۍ هم ورکړی، ډېره مننه کوم. محمد صابر هم اختر مبارکۍ ورکړی چې عید مبارک، ډېره مننه کوم. او نعمت الله هم بیا ویلی چې اصل میں گاؤں کا عید وہی ہے، پرانے سسٹم ہے جبکہ شہر میں تبدیل یا ہو چکی ہے. بالکل صحیح خبره. ښاري خلک لږ بهرني څیزونه دودونه اوس خپلوي، نو دغه لامل دی. ډاکټر شاهد وفا هم سلامونه وړاندې کړی او ورسره ویلکم ویلی، عید مبارکي هم ویلی او بیا ویل چې شاهد وفا فرام باجوړ، ډېر زیاته مننه کوم. او ورسره شاهد الله هم اختر مبارکۍ ورکړی. محمد عیسی هم سلام ویلی، وعلیکم السلام. بیا شاهد وفا ویلی چې ایډي جانه ډېر خوشحاله شوم ستا او د مسکا جانې په شو کې، ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان خیر اوسئ. محمد عیسی هم عید مبارک ویلی، ډېره مننه. او مجاهد بیا ویلی چې کوم ځای کې یو، مونږ خو پېښور کې یو. مونږ سټوډیو مونږ ته کور ته راپسې راغلی ده. بالکل دا په کار دی چې ما داسې به ویلی و چې لږ دوی شوکه شوی وي که نه. تاسو چیرته یاستئ خپل سیمې حال راته راکړئ. او بیا شاهد هم سلام وړاندې کړی. نو تاسو ټولو څخه مننه چې پروګرام کې هم کمنټ کوئ، هم ټلیفون کوئ او کېدای شي میسجونه هم راغلي وي، تاسو میسجونه که لیدلی شئ نو میسج هم تاسو کولی شئ خپل حال ور وړاندې کړئ. ځینې ټپې، شعرونه، ښکلې سندرې موږ سره شریکه کړئ. پروګرام کې سندرې راته ښایسته ښایسته ووایاست څو چې موږ ته هم خوند ورکړي. او سلیم استاد وګورو که ټلیفون یې وکړي د هغې نظریه واخلو. زما چې کوم فین
خویندې دي نو هغې دپاره ما یو ګنټه مکمله د ټپو د غزلو شعرونو دپاره ایښې ډېر ښه. خو پته نه لګي چې چېرته تللي دي. چیرته دي د شپې یقینو کې دا تاسو چې شعر کوئ ټپې نو ما په شان چې کوم نالایکه خلک وي هغې ته لږ تجربه کېږي. ما دونه په ګوګل کې سرچ کړی اختر شعرونه ما ته یو شعر پیدا نه شو. ما له خدایه فیسبوک ته لاړم ما له چېرته نه پیدا کوم شعرونه. نو را سره لږ ټپه شئ شعرونه په کمنټ کې ووایئ په ټلیفون کې ووایئ چې لږ ما ته هم آیډیا وشي. ټلیفون به واخلو. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او چېرته نه؟ اکبر صافي در سره خبرې کوم د کوهاټ نه. په خیر راغلی اکبر ورور څه حالات دی جوړ کې؟ الله هم قدر وکړه. اختر دې مبارک شه ورور. تاسو دواړو مبارک شو چې څوک اوري ستاسو ټول منیجمنټ ټولو ته اختر مبارک وي. کور دې ودان څه به وایي څه پیغام لري خپل سیمې حال ووایي اختر دې څنګه تېرېږي؟ اختر خو الحمدلله رب العالمین ډېر ښایسته دی. او تاسو د ماشومانو د اختر او د اوسني وخت او پخواني وخت باره کې خبره کوئ. جی. نو داسې کار دی چې بچه د اختر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د خوشحالۍ ورځ ویلې ده. بېشکه. نو که هر څومره په سړي باندې بوج وي او نشت نانشت وي او دا شته او دا نشته نو هغه په کار دی چې هغه هیر کړي او بس همدغه خپل سنت اسلامي طریقې سره دې ته هم د اختر ورځ ووایي او د خوشحالۍ ورځ ورته وایي. باقي د دې ماشومانو تاسو وایي چېرې موبایلونو کې نو والله یو طرف ته خو لکه اوس کله نه کله زما په دې موبایل څه داسې اوس پې باندې رانه ولګي یا ماشومان پکې ګوتې وایي چې بیا پې زه نه پوهېږم نو یو ماشوم وسیله یا زوی له ورکړم یم بچا دا وګوره څوک راته رینګ کوي او ما ته زما اواز ورځي د هغه نه دا او دا رینګ پې نه راځي نو هغه چې پکې ګوتې وایي نو ټیکې کړي نو یو طرف ته خو ډېره ترجمه وشوه او چې ډېره اسانه هم شوه. خو بل زمونږ د دې ډزو باره کې زر زر درته زه کویم چې نور خلک هم رنګونه کوي او د خلکو ټیم خرابونه. نو د دې ډزو په باره کې به درته دا ووایم چې افسوس دا دی چې د اختر خوشحالي نور هم ډېرې طریقې دي چې هغې باندې دا مونږ مناولې نو مونږ به د دې دنیا په نظر کې به مونږ د منپسند خلک ښکاره کېدو او ویل به چې دا خلک خو ډېره منپسند دي دا خو ډېر ښایسته طریقې سره اختر مبارکه کوي او مناوئ. نو دا ډز یم چې نه کولی چې بېګا زه خبرونه مې اورېده چې 25 کسان په باړه کې او داسې هلته ولګېده او دلته او دې او رجل هسپتال ته نو ما به دې کې ویل چې دا اوس یو خو په دې کلي کې یو کس دا ور شو نو ټول کلی هغه اختر خوند خراب شو د ټولو اختر غمجن شو. نو بس اخري کې به چې زه سعید صافي صاحب ته صادق صافي صاحب ته هم سلام ووایم. وعلیکم السلام. او الله تعالی هم بس د اختر زمونږ د خوشحالو تېر کړي خدای زمونږ د ملکونو باندې بس یو ښایسته د خوشحالۍ هوا راولي. امین. السلام علیکم. کور دې ودان ډېر ښه پیغام ډېره مننه کوم. ډېره مننه او کوشش به هم کوو چې تاسو راته کال کوئ نو په شاټ الفاظونو کې مطلب راته میسج راکوئ ځکه چې ډېر مینوال داسې وي چې هغه وایي چې مونږ راشو او خبرې ترې وکړو. بیرته راغلی بختوره زروغ نه یم بیرته راغلی بختوره زروغ نه یم بې سینګاره یم اختره زروغ نه یم او که ازار وي رانه څوک بخښنه غواړم او پوی په ځان یم د زړه سره زروغ نه یم او د نفرت خبرې مه کوه رضا شه او د کالونو مروره زروغ نه یم ما د خپل ځان ښه او بد درته بخلي تا ته ژوند غواړم دلبره زروغ نه یم او د بیمار مارغه په شان د ژوند په لاره او راغورځېږم د نختره زه روغ نه یم او اجمانور منظرخیل نن درته عاجز یم زوروره 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 زه ښه نه یم. بهترین ډېر ښایسته خدای دې وکړي چې زر ښه شي. دا ښه کېده مشکل کار دی او ډېر زیات ناروغ و خو شعر یې ډېر ښایسته ده کله کله ټوکه کوو چې شاعر خفه نه شي شعر لیکل هم آسان کار نه دی. نو ډېر ښکلی پیغام زموږ دا ورور ورکړل دا چې بیا هم همغه خفګان خبرې دي نه غواړم چې بیا دوباره تکرار یې کړم خو څومره هم چې تاسو خپل ځان خپل د سیمې خپل د هېواد پام وکړئ دونه به ستاسو سیمه ستاسو هېواد او ستاسو خپل ژوند پرمختګ کوي. همداسې دی یا نه؟ بلکل او حقیقت هم دا دی چې موږ نن دلته راغلي نو موږ وایو چې د اختر نور هم په خوشحالۍ پکې راول او ډېر او مسکا راغلې ده نو موږ وایو چې په مسکا دا پروګرام وي او خبره دا وي لکه موږ یو میسج ورکړو چې مطلب د اختر کې مزه ولې نشته ولې خلک دې خوندونه نه اخلي نو اوس دا داسې نه دي چې موږ به بس پوره 2 غنټې په دې خبرې کوو چې اختر پیکه دی اختر ښه نه دی اختر دومره مزه کوي ځکه چې زموږ خولې هم خلاصې دي هغه مټایي څه شوه مسکا راغلې نشته دی زما سوچ هم دا وه چې تېر ځل راغلی ما زموږ سټوډیو کې مټایي پروت و خلک
پروموشن کوي کنه لا ور سره پکاړو چې میټای سره یو بل څه پروت پکار خو موږ ډیموشن وکړو هغه میټای هم سره لاړل زموږ لاس نه او ما سره خو دومره زیاتې وشو مالا کاوه راغړی د چې په زم کاوه راته میلاو شوی نو ډېرو خلکو احتجاج هم ریکارډ کړی وي چې کم سے کم چې خو ولا ورکې ټوکه کو دوستانو بالکل حقیقت دی ټوکه څه کو خو سره خبرې به لګ لګ کمنټ به ورس باندې وکړو که څه هم زه د خوږو دومره ډېر مینوال نه یم خو بیا هم په کار دی په اختر کې څنګه چې ما ویل نن موږ خپل دسترخوان خوندور کړی هم دې سره نو خواږه پکې په کار دی چې وي چې هغه خوند یو په سوچنده شوي که نه خو بیا زموږ سټوډیو داسې ده چې موږ تاسو ته څه ښودلی هم نه شو او ډېر سټوډیو لره هڅه به همدا وي چې دا رو 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 لږ غټ شي نو دې کې به لا ډېر زیات خوند وکړي دوستانو تاسو خپل بیا هم سیمې حال وړاندې کړی دې ځل زما پوښتنه به دا وي چې ستاسو کوم ځای چې ده د هغې یو ځانګړی خوراک چې هغه تاسو اختر کې خامخا راوړئ که نه تاسو لکه زموږ څومره هم چې زموږ پاکستاني وروڼه یا زموږ ګاونډیان دي هغې موږ ته مینچې راوړي تاسو به هم جوړوئ بالکل هغه په شودو کې او د پاسه چې د ملایي اچوي زموږ ډېر زیات خوښ دی که څه هم دې ځل موږ ته څوک نه دی راوړی خو هر ځل یې راوستل کېږي دا څنګه دا ځانګړې تاسو اختر کې جوړوئ او دا مسکله که څنګه چې ما خبره وکړه چې زمونږ د اختر مونځ چې کېږي نو هغې ټایم کې نور خوراکونه مطلب چا چاولې چا سالنو چا غوښې دا څیزونه تیار وي خو دې نه مخکې چې سهار مونږ مونځ ته پاسو سهار مونځ ته نو په دې ټایم کې به اوس خو هغه کار نه دی اوس خو هغه فیمیل نه دي چې مطلب دومره به تکړه وي اوس خو چې راپاسي مطلب ته به والا تیاری نو هغې ټایم کې زمونږ مورجانې به دا وه چې مونږ به وختي راپاسېدو مطلب مونږ به مونځ کوو نو هغې سره به مینچې تیارې وي هغه د دې په وجه چې لکه مونږ د پوره یو میاشت چې کم دی سحري ته پاسو نو لازمي دی چې سحري ته مونږ نه یو پاسېدلي نو سهار مانځه سره مونږ ته مطلب مونږ ته فیلینګ کېږي چې هر څه وخورو نو په دې وجه باندې اول او بل دا وایي چې د ثواب په نیت باندې میټه چې کومه ده لکه د منچې چې کومه دی تیاروي دی کې میټاس وي نو هغه وي ثواب یې هم زیات په دې وجه نو تقریبا ډېرې علاقو کې دا رواج شته دی چې مطلب خو خیر مونږ د افغانیانو دغه اختر چېرته نه دي خوړلي وي ډرای فروټ پکې میناوي راشئ زه تاسو ته بلنه ورکوم زموږ سفره اوس هم دی تاسو راتللی شئ خو داسې نه وي چې اوس زه راولم داسې خو نه کېږي تاسو باید راشئ دا پکار وه هسې مونږ ته پکار داسې و چې مونږ راغلي وئ او یا هم تاسو له مېلمستیا کړې وئ او یا تاسو کړې وه خو خیر تاسو مېلمستیا کې به دې ښه وه چې مونږ به ډرای فروټ ډېر خوړلي بالکل ولې نه په دواړه ډرای فروټ خو مونږ ته پاره داسې ده لکه اوس چای یو عادي خبره ده موږ خپل دومره خوښ زما خپله ځانګړې خوښ نه ده موږ مېلمه ته زه په حقیقت چې زه په خپل د ډرای فروټ ډېر بې انتها مینهوال یم زه ماښام چې وده کېږم نو چای چې څه هم وي زه ډرای فروټ لازمي خورم ما ته خوب نه راځي بغیر د ډرای فروټ او ډېر بې انتها زه یو بل ټلیفون واخلو ګور به چې څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام څوک او چېرته نه جی اکبرپور نور خان خبرې په خیر راغلی ورور ښه څنګه یې ښې اختر مبارک شي تاسو اختر مبارک شي د کوم ځای نه خبرې کوئ زه چې دا پوښتنه خبر کوم تاسو په دې دغه چې مخکې به د اخترو مونږ چې خپله بجې وهلو دا 3 ورځې پیسې به هم جمع کړې بیا به زموږ په دې علاقو لګېدې که نه سرکسونه میلې به وي ډېر ښه ډېر ښه نو خوشحالېدو به ورته پیسې هم ځان له جمع کړي هغه وخت اوس خو خلک ډېر په هغه وخت کې به چېرته دا نه پیسې وخوري ثابت دې اختر هم جوړه کړو دغه 70 روپۍ به وي صحیح د 70 روپۍ به هم یوړی به نه ختمېدو نو هلته به تاسو څه کتل او ستاسو به څه خوښېدو نو هلته کې به دا ټکوان به و په هغې به سورېدو را سورېدو یا لرګي به وي که نه ځانګوګانې به وي بیا به ځلوبۍ ځان له واخېستې دا څومره کالونو مخکې خبره ده چې اوس نشته هغه میلې خو لکه هغه 10 روپۍ به دې نه ختمېدې دونه برکت به کې او مینه محبت ور سړی به خلوص کې و به پولاو ور چاته اوس خو خپل کور ته چې دی نو باندې صحیح خبره ده ورور دا دې راته ونه ویل چې دا د څومره کلونو مخکې خبره ده لکه څو کاله مخکې زما کم از کم 58 سال عمر دی او دا د تقریبا 40 سال ښه صحیح دا څونه ښکلی یو کیسه ده حقیقت دی سرکسونه تاسو او بالکل دا خو او بالکل دا مونږ کله نه دا اله ګورې راغلې او دا د ماکې نه هغه میلې لاړې ختمې شوې بس اوس هغه هر څه شال مال پراته وي نه د هغه میلو خوند شته نه د او ورور تاسو د کوم ځای نه خبرې کوئ اکبرپور نور خان خبرې ښه مننه ډېره مننه دې کوم تھینک یو چې کال دې وکړو مونږ یو د خوراکۍ ته یو سوال کوم او ریکویسټ کوم که نه جی چې مهرباني وکړه ته په دې خپل خوله باندې خپلو
افغانانو ورونو ته وایي چې موږ ټول مسلمانان یو چې کوم ځای کې پاتې کېږو چې د هغه د تهذیب او د هغه د حکومت او د هغه د مذهب احتمال ولې صحیح دلته پاکستان کې باندې د پاکستان سره هم اختر کوي هم روزه کوي ډېر ښه ډېره مننه. خیر نن اختر ورځ د ګیلې به نه کوو دا روزې نه روزه کوم اختر یالته به اختر کوي نو ته زموږ ملک کې اوسئ او اخترونه تاسو نه خو خیر ګوره د دې جواب ولا زه ورکوم ځکه ستا یوازې افغانان نه کوي دا خو ګورئ د دې جواب خو که زه دله درکړم ښه زما اوره که زه دا ووایم که نه چې دا خبره خو بالکل ګوره چې مسکا خور راځي د دې پروګرامونه چې نور هم تاسو ګورئ نو هغه د ورورولۍ غږ وي همیشه دپاره د دې او نن هم د ورورولۍ اختر دی او بله خبره پکې دا دی چې دا کومه خبره تاسو وکړه چې چېرته پاتې کېږي نو هغې مطابق تاسو اختر وکړئ نو دلته خو زمونږ ډېر زیاتو پاکستانیانو هم پرون اعلان کړی و پرون یې اختر وکړو خیر زه وایم وروره دا د چهارشنبې په ورځ 2 بجو نه 4 بجو پورې ورورولۍ غږ خپرونه وي تاسو دا خبره هلته کولی شئ نن اختر ورځ زموږ خوښۍ خپروو نه غواړو چې داسې خبرې اوس تاسو دا خبره وکړو که نه یو افغان به راځي بیا به هغه ستاسو خبرو باندې نیوکه کوي نو زه نه غواړم چې دا جنګ جګړه جوړه شي بیا هم ډېره مننه کوم د ورور څخه چې برنامه کې زنګ وهلو خفه کېږئ موږ نه غواړو چې داسې خوشحالۍ ورځ کې ګیلې شکوې پیدا شي دا ستاسو پوره حق دی او موږ د دې لپاره ځانګړې خپرونې لرو چې هلته تاسو ته وخت هم ورکول کېږي په دې باندې پوره ډیبیټ کېدلی شي ځکه اوس یو کس خبرې کوي بیا بل کس دغې خبره اوري چې ورېږه زه د دې ځواب خو ورکوم دلته جنګ جګړه اصل کې زمونږ یو نیچرل یو بیماري هم دا مسکا فار ایگزامپل که یو کس یو خبره وکړي ما یو خبره اسمانه یو خبره نو ابل وایي نه دې جواب زه لازمي نه پرېږدم دا خو نه پرېږدم د دې نه څه مطلب خو جوړېږي نه دینه سم بس ممکن دا دی حد ته را رسېدلي یو که نه د دې وجه هم دا دی چې مونږ مطلب وایي چې نه د ماله د خبره ولې وکړه او اصل کې چې کومه خاموشي ده که نه فار ایگزامپل تا ماله یو خبره وکړه نو په هغې که زه خاموشي اختیار کړم د دې نه غټ ریوینج نشته دی دینه غټ بدله نشته دی اخلاقي شکست ورته ویل کېږي او بله خبره لنډه به تاسو ته دا چې نن ولې اختر دی او سبا 13 ورځ ولې اختر وي لنډه به تاسو ته خبره وکړم دا ویل شوی چې هر څوک پاسي او سپوږمۍ وګوري چاته ښکاري هغه اختر وکړي چاته نه ښکاري ودې نه کړي نو دې باندې شکایت ونه کړي څوک چاته به کېدای شي چې ښکاره شوي وي هغه به اختر کړی وي ما دې نه مخکې یو خبره وکړمې خلک به څه وایي خلک به څه وایي ژوند نو څه ګوري هر چا ګوره چې دا 29 روزې او 30 روزې چا پوره کې چا د سعودي عرب سره وکړو چا د پاکستان چې کوم اعلان وشو په هغې وکړو ګورې په دې دپاره مونږ کمیټۍ جوړې دي عالمان مفتیان پکې ناست نو مهرباني وکړئ دا کار هغې له پرېږدئ تاسو چې کوم خپل کار دی هغه خپل کار وکړئ اختر کې مزې او مینه خوره کوئ همیشه دپاره زمونږ یو سوچ دی همیشه دپاره مونږ یو میسج ورکوو چې مینه خوره کوئ پرېږدئ دا خبرې فلانۍ داسې وکړو فلانۍ داسې کوي انیهو مخکې ځو مسکا یو بل کال ته ورځو صحیح ده یو بل ټلیفون به واخلو هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام څوک او چېرته نه وروره خورجانې وایي خاموشي ما کال مو ډراپ کړلو خبرې مو د سره پوره نه شوې ټل نه یم که زمونږ اختر ته ډېره زیاته خوشحالي که کومه سیلونو علاقه چې کومه د هغه پړکنار ده صحیح لکه پړکنار ته زمونږ علاقې خلک کوواټ نه هنګون نه وزیرستان نه ویرلې نه دا ډېرې علاقې دي دومره بېشماره ګاډې به پړکنار ته تللو ته بې حساب دې نه و خو څاګ خلک چکر نه پاتې دي ځکه چې کور مې حالات خراب دي او لارې بندې دي دې نه خلکو پړکنار ته نه دي لاړ بس دغه علاقو کې خپل علاقو کې پرته دي دغه به سهار لاړو مخام به راتللو پړکنار نه بالکل یو وخت خدای دې وکړي چې هغه بیرته راشي او تاسو ټل کې څنګه حالت دی وضعیت ښه دلته خوښۍ خوشحالۍ شته د اختر د هغه باندې د پړکنار چې اختر چلونه باندې بیا خپله یو سندره لیکلې وه په اشرف ګلزار باندې ما ریکارډ کړې وه علیشان کاکا خیل سره واټساپ کې ستا ده او زه به د سره اوس یو خپل کلام اختر په موضوع باندې شریک کا صحیح ارشاد یی چې خلک واړه خوشحالېږي په اختر کې خلک واړه خوشحالېږي په اختر کې زما زړه دی چې خوږېږي په اختر کې
دا راتلو ودا د کړي و را نغلې دا راتلو ودا د کړي و را نغلې ورځ به په ما څنګه تیریږي په اختر کې دا یو ته چې نه خاندې نه راګورې دا یو ته چې نه خاندې نه راګورې ټول یاران سره خندېږي په اختر کې ډېر ښه په اختر کې خو زما زړه کې اوسېږي په اختر کې خو زما زړه کې اوسېږي ستا په زړه کې څوک اوسېږي په اختر کې ډېر زیات ښایسته مدام ناست یم یوازې ستا په غم کې مدام ناست یم یوازې ستا په غم کې خاموش ځکه ځان نه کېږي په اختر کې دا ستاروان ته په خپل پاک ګروپ ته بډالۍ وي تاسو ته بډالۍ ډېره مننه تhank you وحید صاحب دومره زیات خوند وکړو خو چې دا دومره ګیلې د چا نه کړې خدای دې وکړي چې دا ګیلې دې ختم شي ډېر ښایسته او په زړه په زما خو خوښ شو دا اول ځل مې واورېدم مزه یې وکړه خو هسې مسکه مخکې به داسې و چې شاعران به داسې و یا هغه عاشقان به داسې و که نه چې چا به شاعري کوله او یا زه مطلب عشق مې کړی و هغه نو هغه به وایي څو ورځې روټۍ هم نه خوړې په نهره به ګرځېدو د هغه ورځ ماته یو کس وي فلانې دا خبرې او دا شعرونه او شاعري راته کوي زه هم کله ناکله شاعري کوم خو ډېره نه لږ لږ نو ما ورته زه خو چې روټۍ نه وخورم ماله خو شعر هم نه راځي انرژي چېرته نه به راشي شاعر سره خو خیر دا مینه ده ځینې وخت مینه دومره سیوا شي ضرور نه ده چې جینۍ هلک وي مینه مور سره هم کېدلی شي مینه خپل مسلک سره هم کېدلی شي ما دا تجربه کړې دی ما خپل مسلک سره دومره زیاته مینه ده چې کله کله دې که څه مسله ماته پیدا شي نو ماته خوراک هم خوند نه ورکوي د چا ښه خبر هم راته خوند نه ورکوي نو دا یو احساس وي یو جذبه وي چې د هر انسان جلا جلا وي یو بل ټلیفون باخرنۍ واخلو ځکه چې د فیسبوک پاڼې موږ سره وخت پای ته رسېږي اما راډیو کې به تاسو سره مل یو دوستانو هلته تاسو کولی شئ خپل ټلیفون وکړئ موږ ته هلو السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته خورجانې په خیر راغلې په خیر راغلی سلیم استاد ښه شوه چې ټلیفون دې وکړه اختر دې مبارک شه تاسو مبارک شه نور مبارک شه سره تاسو درنو اوریدونکو ټول ټیم ته او څوک ما आवाज اوري ډېر ستر مبارک ورته یم مننه کور ودان بله سلیم استاد بس پروګرام کوم 2 بجو نه مو انتظار کړو ریډیو نه راته احترام خوشبو راتله ما چې خورجانه به خامخا راځي ډېره مننه کوم کور دې ودان سلیم استاد څه به راته وړاندې کوي نن اختر ورځ د پکار دی ښایسته اختریز شعر لیک موږ سره شریک شي نو ما خو یو شعر ورته ویلو که نه خو هغه کې لږ خفګان و نو بس هم سکپ کړو تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړې درنې خبرې مو وکړې سلیم استاد پیغام وړاندې که نن پیغام وکړه یو څه بدل کار پیغام په شعر هم ورته وایم بل شعر به ورته وایم او بس پیغام مو دا وایي که نه چې یقینا چې اختر چې دی که نه دا د امن او د ورورولۍ او د خوشحالۍ اواز دی نو پکار دی چې مونږ لکه څنګه چې خویندې وروڼه په خپل کور کې سره ژوند تېروو په مینه او په احترام باندې نو پکار دی چې په کور کلي کې او په وطن کې ډېره مینه او ډېر احترامات وکړو او د هر سړي او د هر بنده خیال وساتو او عدنان صاحب باندې ما احتجاج کړی خو ټلیفون مو میلاو نه شو بیا مونږ له دا د پروډیوسر صاحب اوري نو زه مسکا د دې دواړه اوس هم ناست یو نه مټایي شته او نه تورې چای شته جی بالکل مزه به وکړي عرض دی چې یو اختر دی بل نری باران دی یو اختر دی بل نری باران دی چې اشنا نشته نو زړګی مزه کوله او یو کړی بل چې نن یې داسې کار په کار پیکای خور کړی ډېر ښه مننه نن یې داسې کار په کار پیکای خور کړی ځکه داسې لوګی شوی م خپل ځان ډېر زبردست ډېره مننه اوس دا اجازه چې دا شعر به مو وکړه دلته ورته وایم بالکل بس وخت ختمېدو ته دی زر سلیم استاد زر بېرته وایم دي ګلونه پاڼې پاڼې دي ګلونه پاڼې پاڼې لکه زړونه پاڼې پاڼې ډېر اعلی مننه راځه چې سره یو کړو راځه چې سره یو کړو ارمانونه پاڼې پاڼې واه مننه او د وصال په تمه تمه د وصال په تمه تمه فرهرونه پاڼې پاڼې ډېر ښه او مننه او بیا چاچرې سره ده بیا وږمې د سپرلي راغلې ډېر ښه بیا
وږمې د سپرلي راغلي چمنونه پاڼې پاڼې ډېر ښه دا تا طریقه ده نظرانه دنګې غړی ته نظرانه دنګې غړی ته چنارونه پاڼې پاڼې ډېر اعلی او عرض دی چې د خیبر په سردرو کې غزلونه پاڼې پاڼې او اخري غزل ما سلیم ته د وصال را بهارونه پاڼې پاڼې ډېر اعلی ډېره مننه ډېره مننه سلیم استاد کچا مننه کوم ثانک یو او په دې ټایم کې موږ سره یو کس راته ډېر پرسنلي ویلي ما یو کامنټ کړی دی خو لږ خو راته ووایه که نه وي زه ډېر لرې بیمار هم دی ګاګا جان زموږ کزن هم دی موږ مشر دی هغه وایي ویژنکیا د نیکارۍ سره سوک دی سوک انګیره د سونګې په کندهار درخوا ووړې خالی چې یوکرین ته پیور و نه وړې او دواړو ته د اختر مبارکي ویلې ده زموږ مشر دی او بیمار هم دی او بل چا ورته لیکلي وی ګاګا ډېر خفه کېږم او اسرائیل په بل سایډ باندې مصروف دی ښه ده چې دا کامنټ تاسو ولوستلو دا خو ته نشي ما به سکپ کړی و نو آی تھنک موږ سره سونو پښتونخوا وخت چې دی دې سره سره زموږ د اختر او د اختر سپیشل مبارکۍ چې کم خلک مستحق دي هغه زموږ هغه ځوانان چې زمونږ د هیواد او زمونږ د خوشحالۍ د سکون دپاره په مختلف معزونو باندې زمونږ په بونډرۍ باندې زمونږ په مختلف چوکیانې په لارو کوڅو کې مونږ ته ولاړ دي زمونږ د حفاظت دپاره هغې ته د اختر ډېرې زیاته مبارکۍ او د خدای نه غواړو چې د دې څنګه مونږ د خوشحالۍ دپاره د خپل ټایم خپل اخترونه قربان کړل کلي ته فامیل ته نه لاړل نو خدای دې وکړي چې د دې هم په ژوند کې داسې خوشحالۍ همیشه دپاره راځي او مونږ ویاړ کوو مونږ فخر کوو په داسې ځوانانو باندې چې خپل خوشحالۍ زمونږ د خوشحالۍ دپاره قربان کړي یو ځل بیا هم ورته ډېر د اختر مبارکباد وایو ډیره زیاته مننه کوم قدرمن دوستانو چې دم مهال تاسو موږ سره مل پاتې شوي هم د فیسبوک پاڼې څخه هم د رادیو څخه رادیو کې به پروګرام دوام لري ختم شوی نه ده خو سونو پښتونخوا پیج څخه فیسبوک پاڼې څخه تاسو څخه موږ اجازه غواړو بیا هم اختر مبارک او ښې شي وي ډیره مننه د ټولو د خدای په امان د فیسبوک د لارې